حضور پاک صلی الله علیه وسلم یو پیرا د سحر موز نه پس کو فرمایل بیگا جنازه چا کړی دا ابوبکر رضی الله عنه له سچت کوي ما کړی دا بیا کو فرمایل بیگا صدقه چا ور کړی دا هغه بیا لا سچت کا وی الله نبی ما ور کړی دا بیا کو فرمایل بیگا صدقه د مریض پختنه عیادت چا کړی دی هغه د الله نبی ما کړی دی بیا حضور صلی الله علیه وسلم خاموش شو ابوبکر رضی الله عنه ورته وی اے الله نبی وی شپه مړیره تیروا وی ما دې چې اوس مسعود کېږم وی بیا مې د الله کلام راواغست وی بیا مې قران پاک راواغست وی بیا مې قران وی چې څنګه دا خبره وکړه د مدینه جانان امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې اے ابوبکر سحر جبرائیل السلام راغی او ایمان کوي چې بیگا الله پاک سل پیری روړي ګلم چې لاړ ابوبکر صدیق رضی الله عنه د زما سلام وایا قرآن دومره برکت کتاب دی سل پیری د الله سلام او دوی سل پیری ما بیگا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا شونډه کول کړی دي موږ د قرآن قدر نه دیوالو نن دلته خلک کم دي او دا چې ټول خلک راغلي نسبت د الله د کلام سره دی د الله کلام قرآن پاک دا څومره لوی کتاب دی موسی علیه السلام ته کلیم الله ولاړ بزمت دا واحد یو پیغمبر او برای راست د الله سره خبرې کولې او یو ورځ په کوهي دور باندې وی الله ته وی چې کریم رب نن زدا ته ډېر نږدې شوی وی الله ورته چې او سم ډېر نږدې شوی خو بیا زما او ستا په میانس کې د نور 70,000 پردې لګېدلې دي او بیا ورته الله فرمایل وی موسی کلیم الله وورا اخره کې چې نبی راشي احمد او محمد صلی الله علیه وسلم ویلی لبزا قرآن پاک ورکم دا اغا امتی وی زما بنده دی چی کل قرآن وی زما او زما دا بنده پمیز کی ویو پاکم نوی اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام و اللہ پمیز کی سو پر دیدی 70 او یا 0 پر دی تاسو ستاسو بچیان تاسو چې قرآن وایه ستاسو د الله په منځ کې پرده وي یو پرده هم دی صدقه چې د امام شافعي رحمت الله علیه دا ورو د یو کس بچیان نه کېدل وایي څه به ډېره دعا یې وکړه وایي الله به یو لور ورکړه وایي دې سم ډېر خوشحاله وایي دې لور ته وایي چې بچي کله ستا د رخصتۍ وخت راشي زه به تاله د دواړو جهانو دولت درکوم او که در مې نه کړه نو بیا به په ما باندې دا خپله بیبي حرام وایي وخت تیر شو د ماشومې د رخصتۍ وخت راغی د کاکا ته خپله خبره یاده شوه علما یې راجمع کړل علما ورته وایي ذوالقرنین په پوره دنیا حکومت کړی دی خو د دواړو جهانو دولت هغه نشي ورکولی وایي ته به یې څه ورکې او په سلیمان بن داود علیه السلام په انسانانو پیریانو هواګانو په ځمکه په هر څه حکومت کړی دی خو د دواړو جهانو دولت هغه هم نشي ورکولی وایي ته به یې څه ورکې لهذا د ماشومې رخصتۍ سره وایي دا مور به په تا حرامه شي سړی حیران شو اوس به څه کوو چا ورته ویجي ده امام شافعي رحمت الله علیه نه تپوس وکړې چې کله د هغوی نه تپوس وکړه امام شافعي رحمت الله علیه ورته وفرمایل وایي د دې ماشومې رخصتي به وشي او دا مور به په دې پلان حرامه نه شي علماو ته تپوس وکړه چې حضرت دا به څنګه کېږي ورته ویې چې کله د ماشومې د رخصتۍ وخت راشي وایي دا پلار دی د خپلې لور نه په جهیز کې قرآن پاک ورکړي څه ورکړي تاسو وایه قرآن پاک دې ورکړي وایي دا قرآن د دواړو جهانو د دولت نه بهترین دولت دی ستاسو مدرسه کې دلته د علماء کرامو د قاریانو ستاسو بچیانو ته د دواړو جهانو د دولت نه بهترین دولت چې کوم دی ور نصیب کړی دی الله دې موږ تاسو درنو قدرداني را نصیب کړي قرآن ډېر لوی کتاب دی که نه د قرآن په وجه باندې انسان یو ډېرې لوی مرتبې ته ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین ډېر خلک الله پاک د دې په وجه باندې اوچتوي بس دا یو خبره یاد کړئ هرو قاری یاسین رحمت الله علیه د دې کوفې یو قاري تېر شوی دی قرآن په اوو لهجو کې
لوستل کېږي دا موږ چې نن سبا کومه لهجه وایو دا د قاري عاصم رحمت الله علیه طرز دی او د هغې لهجه ده وایي قاري عاصم رحمت الله علیه چې به کله د قرآن تلاوت کوو وایي د هغه د دې خولې نه به د مشکو د انبارو نه خشته خوشبويي روانه وه چا ترې تپوس وکړه چې کاکا خلک خوشبويي په لباس لري یا په جسم په خوله کې څوک خوشبو خو لګوي نه وایي هغه ورته ویل زه یو شپږو دومه او زما ملاقات د امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره وشو وایي حضور علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل چې ای عاصمه ته په کومه ژبه او په کومو شونډو زما د قرآن تلاوت کې وایي ما اشاره وکړه وایي حضور علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې دا شونډې رانږدې کړه وایي ما شونډې ورنږدې کړې نبي مهربان صلی الله علیه وسلم زما شونډې ښکل کړې وایي کله داسې چې راپاڅېدم او د الله نبي زما دا شونډې ښکل کړې دي وایي د هغې نه پس چې زه د قرآن تلاوت کوم وایي زما د خولې نه د مشکو د انبارو نه ښایسته خوشبويي روانه ده وروڼو سم ښایسته قرآن دی که نه الله دې موږ ته قدرداني را نصیب کړي